زما یاسر نوم دی، د 402 عمرزو اوسېدونکی یم. د عمرزو د مین چوک نه چې ارچي روډ ته کوم روډ تللی دی هغې سره یو لینک روډ دی، برک لاړن په روډ موږ پاتې کېږو. دا نننۍ پریس کانفرنس زما د سیویج ډپارټمنټ خلاف د لینډ آفیسر رضا الله هغه کرپشن او هغه د اختیاراتو ناجایز استعمال خلاف دی. عرض موږ دا کوو چې څه وخت مخکې زموږ په دې مکو باندې سویډیس پیپ تېرېده چې هغې کې په کوم پټو به ورته نو چې هغوی کوم د دې دغه تیار کړو مثال له چا به غنمو هغوی له د غنمو تاوان ورکوو، چا به ګني به یې ورکوو تاوان، دغسې چا به بوټي ونې بوټي به راتلل هغوی له به هغوی ورکوو. د بده مرغه دلته کې یو ټولګی داسې جوړ شوی دی رضا الله لینډ افسر په سربراهۍ کې چې هغه ګرځي او څوک ورسره ډیل کوي، آیا کاغذ تش سادي نه وي هغې له بیا ډېر ورکوي، کوم پکې ډیل نه کوي که هغه ډېر فصل خراب شوي ونې بوټي خراب شوي خو هغه له هغه سادین نه هم کمې پیسې لګولي دي او د دې په مخه باندې موجود دي چې سړی راشي تپوس وکړي وګرځي. نو دا پټې خبرې نه دي، سانه چې افیا په کوم ځای تېر شوی دی نو هغه ښکاره دي چې چا ډیل کړی هغې نه تینه تېره جوړ کړی، چا ورسره ډیل نه یې کړی، هغوی غریبانو ته خپل حق هم نه یې میرا شوي. د دې نه پس دویم خبره زموږ دا وه چې دوی د ګیس اډې دپاره ګرځېدل دوی ته ځای نه میلاوېده. دوی زموږ مشر ورور سره میلاو شو چې موږ له تاسو اډې دپاره ځای راکړو چې تاسو څنګه وایئ موږ تیار یو. هغه ورته انکار وکړو، ډېره وخت نه دوی ګرځېدل خو سمې نه خوړه. بیا ما دې ورور ته وویل ما خیال دی موږ به له اډې له ځای ورکړو او ما یې کړي په دې خبره. دوی راغلل، دوی سره زموږ په 2:45 باندې خبره ډن شوه. خبره ډن شوه هغې نه یو ورځ نیمه پس د دوی چې کوم لینډ افسر دی رضا الله هغه ډیمانډونه شروع کړل چې دې 2:45 کې موږ له دونه پیسې راکړې، ته به 150 نه 160 70 یا 80 هزار روپۍ به تا دې نور به موږ له راکړې. زموږ 5 کسانو کمیټي ده او دا موږ خپل تقسیموو او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې د اډیټ افسر د ده رور دی. د 5 کسانو کمیټي ده، په 5 کسانو کمیټۍ کې 2 پکې دارونه دي، 3 پکې دغه دي پاري دغه دي، هغه هم یو پټواري عاجز هغه خو چې دې ورسوي یقص کوي که دې بېزته کوي ما خوار ورسره غږ نه شي کولی، 2 کسان پکې سره باري. نو ما نه دغه مطالبه شروع کړه چې موږ له به مثال دی کې 70-80 هزار روپۍ پی مرله راکړې، 26 مرلې ځای دوی اډې دپاره غوښته او که نه راکړې موږ بیا دا ډیل کینسلوو. ما ډېر دوی سره ما ویل پوه وشي به هر حال اخره کې د شپې 10 بجې د کال وکړو او داسې په یس نو کې ما له جواب راکړې چې که زموږ ډیمانډ منې صحیح دی ګینې کینسلوي، هغه شی کینسل کړو. زه د دې خلاف هر فورم باندې تلو ته تیار یم، که ایف آی آر یې که ګوی یې که هر رنګه دغه نو مهرباني دې وکړي شي ما سره انصاف وکړي شي او د دې خلاف دې سخت نه سخت قانوني کاروایي وکړي شي، ځکه چې دا یو ځل یم دا ډېره جزانه داسې چې هغوی اواز نه شي اوچتولی څه وجې کمزورۍ د وجې یا هر رنګه، نو داسې نه ده پکار، بلکل ډېره ناجایزه کېږي. بل تاسو ته څنګه مو وکړو په تېر خبرو کې چې دا په ګراونډ باندې هر څه موجود دي، د دې انکوایري وشي A to Z چې کوم ځای نه دا شی روان شوي دي ودې ګوري چې چا چاته څنګه میلاو شوي، هر هغه کس ته به ښه کتلي شوي چا چې به دوی سره ډیل کړي او چا چې ایماندار او دغه نه دی کړی نو دوی هغې سره همیشه دغه شان سلوک کړی. یاسر اندر ته ویل تاسو یو ورغوي خبرو کړه چې رتی نه تیرا ول فیصد تاسو ته د دې خبر لږ وضاحت وکړئ دا چې په پټو کې پیپ تیریږي دغه شان د پروګرام کوکر چې کله کېږي شي پټو کې اوس کوم پایپ تیریږي د سویګیس نو پای کې دا فصلونه چاله ساتین په ځای فصل ولې یو چاله فصل په دې ساتین ولې په کوم سیستم کې پیسې هغه حساب سره دا خبر لږ وضاحت وکړئ دا څنګه چلوي سر دوی خپل ځای دی دوی کوم هغه شته 11 فوټ دی دوی ګیر کړی دی لکه فصلونه هغه د 33 یا د 40 فوټ نه کړي هغې کې بوټي هم راغلي هغې کې فصلونه راغلي دي نو اوس خو مثال چې دوی دا پیپ کله تېراو نو اوس هم میاشت کې فصل بدلېږي را بدلېږي که دوی ګني لیکلي اوس پې څوک ګني نه شي دا کولی نو مثال چې چا ورسره ډیل کړی مثال چې ګنو پیسې زیاتې دي نو هغوی له ګني لیکلي چې د چا ورسره ډیل نه دی کړی نو هغوی د هر کم نه کم قیمت والا ایټم اچولی دی او داسې محدود شان پیسې وله ورکړي لکه سړی په سوال ورکوي.
او د تاسو چې کوم تا نو ډایرکټ د پیسو مطالبه شوې ده جی د تا چې کوم مطالبه شوې ده نو څه په دې باندې چې په فورم باندې چې درخواست چې کړی وي یا څه لیکلي دي زه سر د دې خلاف هر فورم باندې تللی یم او تلو ته مزید هر لیوله پورې به زه ځم ځکه چې دا زموږ په ټیکسونو باندې تنخواګانې دي او دوی په موږ باندې بدماشي هم کوي هغه هم کوي او زموږ حق موږ ته نه راکوي موږ د ګیس اډې نه ځای ورکولو په حق کې نیو څنګه تاسو ته مو وویل زما ورور ورته الریډي انکار کړی خو ما یې زه بس دا ځای هم پرې آباد شي او وموشي نو هغې په عوض کې چې بیا دي کوم هغې اسپانس ما له راکړه چې لکه داسې یو دغه چې زه څنګه وایم داسې کیو که نه ځای کینسلوم نو ډېره ناجیزه یو وضاحت لږ دا وکړې چې دا 11 فوټ لختې به لکه دوی وباسي د پایپ له نه جی دا 11 فوټ دوی دی دې کې مخکې پیپ لاین تېر شو ریل مې بهن مې خبره نو هاخوا دوی ځای او دوی اغشتی دی انتقال دوی بسې دی دا کوم پایپ چې کوم په لاین باندې تللی هغه ټول ځای دوی اغشتی دی خو هغې کې دا خبره کړې په دې به تاسو فصل کرئ هر څه پې دا کولی شئ صرف آبادۍ پې نه شئ کولی خو دې فصل اوس دا بل لاین چې تېرو نه دې لپاره هیوي مشینري راوستی وه نو هغه 11 فوټ کې هغه نه ایډجسټ کېده هغې دپاره مزید ځای ضرورت و چې 40 فوټ پورې دوی نو دغه معاهده د څه په تحت باندې وکړه کوم قانون په تحت یا کوم شرایطو په تحت یې وکړه دا د دې دوی یو فارموله جوړه کړې چې مثال د چا بوټي رایې نه د دغې زمیندار له پیسې هم ورکړې دا بل لختې چې پیسې ورکولې خو دې دغه ځای ته یې واغشته نه ځای ته نه واغشتې فصل یو دغه یې ورکو خو چې کوم کسان ورسره ډیل کوو نو هغوی له لکه موږ سره ګوان هم موجود دي چې مثال ورکړ ته راغلي چې ستا 3 لک روپۍ کېږي زه به له 6 لک روپۍ درکړم په 6 لک کې به 50 زموږ دی نو دا خبره ما هغوی چې کوم دفتر دنده افسران وایي موږ ته خبر کړی خو چونکې هغوی په خپله دې خبرې اقرار کړی چې موږ 15 کسانو کمیټي یو او دا ایکسټرا پیسې چې موږ لرو دا به ډیوایډ بای 5 15 واړو باندې به تقسیموو نو الریډي هغوی خو اجزانن کولی نه شي دوی خپله دې کې مطالبه یې سره د حکومت نه زما جي مطالبه دا ده چې موږ به انشاءالله صوبایي سطح باندې موږ خپل لا کړی دی خو که موږ ته انصاف میلاو نه شو موږ فیډرل ته هم ځو دا ټول څانه زمیندار دي څانه ملګري چا سره زیاتیات شوي دا ټول به راغونډوم او فیډرل ته به ځو او د دې به پر زور هغه به کوم مطالبه به کوو ونه منلې شوه بیا موږ احتجاج هم کوو هر فورم باندې تلو ته تیار یو دې کې تاسو نور ملګرو سره زمیندارو سره میلاو شوي هغوی سره ملګرتیا کوي په دې بالکل ټول ملګري دي ټول نن هم ماته وي چې موږ تاسو سره ځو او انشاءالله نیکسټ ټایم به ټول ما سره په دې ځای موجود وي